الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله رب العالمین قرآن شریف کے پدے آیت کے دیولوی عذاب ذکر کے چاگیتا دا قبر عذاب ہوئے اور فرعونیان چکل حلاک شداغی متعلق ہوئے وحاق بآل فرعون سوء العذاب فرعونیان باند خطرناک عذاب شروع شدہ قبر اور دا قیامت عذاب الى جدا دے رونا چکل انسان مرشی مرق ہو یقینی دیغین خصو خلاصی دی نشی نو دا مرگ نپس دا آخرت سفر شروع شي او دا آخرت پا سفرونو کی لنبے پاوڑے دا زن کدن نپس لنبے پاوڑے قبر دے نا لنبے پاوڑے شو لکه سلی چی دنیا ترازی نو دا معشوم او دا انسان لنبے پاوڑے دا مور گیڑا دا انسان دا مور پا گیڑا کی پروتی نہ میاشتے کم و بیش نو بیا دا مور دا گیرے داغی پوڑے نا دنیا تا میدان تراشی دا قرنگے دا قبر دا خیرت پا سفر کے دا سیدہ لکا معشوم چی دا مور غیگا کے پروتے دام دا سیدہ لکا چی انسان یوزان لپوڑے دا یوزان لغیگا دا غی کے پروتے خود دے غی کے فرق دے اگا معشوم چی دا مور پا گیڑا کی پروتی دے مکلف نی دے گناہ نی کرے دتا دا نیکی او دا گناہ حکم نیشوی کی نیکی کا وہ گناہ مکوا معذاب یا خوشحالی ولا نشتا او چی دا قبر تصلی وردن نشو دا خیرت پا دی لنبے پاوڑے کے دیکھ انسان مکلف و مخ کے پا دنیا کے اللہ وی دا نیکی کا وہ گناہ مکوا نو کدا اللہ خوشحالی کری نو پا دا قبر والا گیر لکے دتا با خوشحالی ملاوے گی او کالے خپکڑی نو دیکھے بہت عذاب ملاوے گی حضور پاک فرمائی چی قبر دا خیرت پا درجو کی رنبے درجہ دا کدا درجہ دا چا خشوا رست بددین خی او کدا دا چا خراب شوا رست بددین زیادہ خراب ہے دمارو منگتول خلق دا مڑی پا دیخپل سوٹونو مقبریتے اوسو دا مڑی کٹ دا سے بسوک نی اس سوک بمدا سی نی دا آغا پکور کے دے مڑی نی شوے دا سے با اس سوک نی کہ آغا با مڑی نی لی دلے دا سے با سوکم نی دکا کور کے نی شوے نو پا محلہ کے بے خام مڑی شوے دا سے با اس سوکم نی چی پکلی کے مڑی نی شوے دا سے با سوکم نی چی قبری نی لی دلے دا سے با سوکم نی چی مقبرے نی لی دلے جے گنی تپوسو کے معشومانم مقبر پی جنی نخو پی تیرے گی معشومانم قبرون پی جنی نہ مڑی نہ پی جنی خو یرا وینیے نو مرگ دا خو یقینی دا شک پکی نشتا خدا مرگ نا پس چکم لوی سفر دے دا قبر لنبے پاوڑینا قسم دے کری لمن تیارے ہو یو صلی کر دے دینا دو بیت دی یا سعودی عرب تا دی عمری لذی حج لذی اسمر تیارے کئی الاول دا خلقونا تپوسو کیرونا سعودی تازم ویزا پچاو لگو ٹکٹ کم زیوالم سونا خرچہ میرا زی التبسکوم دا خوراس کا اکسرا جامون سر بسکوم دا ٹول تپوسو نمخ کے نکی یو نا تپوس بلنا حج داخلہ کی شلو اجانو نا تپوسو نکی دا شلو عالمانو نا داخلہ چا سر حکم سنگ حکم حکومت کے حکم بینک کے پرائیویٹ حکم او بیاوی سو جامی بولم صندوق بسنگ اونم سونا پیسے زیادتی او سمچے علتا میں پکارشی لکہ دسر دا آغا سفر غم دے داغی دا پارا دے تیارے گئی دقسی او سلیکا دا دے دینا لاور تا دی لاور زدو بے خودیر الوی خبر دا دی لاور تا دی نو دسر دا آغا سفر غمی کی لاور تا دم نو دبا کم دے شپکم سوق بروانے گم کم گاڑی کی بزم سوق برادم پیسے سمر یوسم جوڑا یودا کد ودان سر یوسم دا سفر غم دے دکا تیاری والا کئی او دام لا پریدا کتا پیخاور تا دے
ګوره نږدې سفر دی نو داسې نه چې ګنې په چیترو کې روان شي نه چې پېښور ته دی نو پېښور ته ځم واپس به راځم قریبه مې څو نه لګي هلته به خامخا د روټۍ ټیم راځي روټۍ به خورم پیسې ملګري که را سره یو ځای شي د هغه قریبه م ورکول غواړي او ټماټر پیاز به م راوړم نو دوی پوره تیاري کوي سپلی م ځان له پالش کې او جامې م واچوي مزېدارې او بیا د هغې نه پس روان شي په پوټینې سفر څوک کوي پوټینې سفر د هغه سفر تیاري خامخا کوي دغه خو پرېږده چې د هغه ځای نه دې د جمعې جومات ته راځې د کلي د هغه سر نه نوم تیارې به کوې رکوټې تیارې دی خو تیارې دی ټوپۍ راوړه شابه جومات ته ځه هله شابه څادر مې راکړه چې په اوږه کم جومات ته روان یم هله سپلی لږې غوندې راوړه چې بدل یې کم جومات ته ځم ته تیارې به خامخا کوې که سفر لږي لږ تیارې خلک کوي که متوسطي متوسط تیارې کوي او که ډېر یې ډېر کوي لیکن موږ د آخرت لوی سفر باندې روان یو او قسم په خدای چې ډېر چقل یې مخکې را روانې دي او د قبر غوندې خطرناک ځای خو موږ هغې له تیارې ونه کړو یو مثال دله در کوم ستاسو د پوهې یو بادشاه تیر شوی دی مامون د هغه زوی د هغه مامون یو زوی علي نوم یې علي ابن مامون ډېر زیات ښکلی انسان و دا علي ډېر خشته و شهزاده و شهزاده نه بادشاه ډېر خشته ښکلی مزېدار او ډېر خوش اخلاق او اخلاق یې ډېر مزېدار و چې چا سره به م ناست و خلک به ورسره په ناسته خوشحالېدل تنګېدل به نه بد اخلاقه سړي سره په ناسته خلک تنګېږي خوش اخلاقه سره نه تنګېږي او هر وخت به یې په دې مخ مسکا وه او هوښیار ډېر زیات و عاقل چې کله به میلمانه رالل نو پلار به دته وي اله راشه علي د میلمنو سره کښېنه دومره هوښیار و چې میلمانه به متاثر شو یاره دا علي خو ډېر قابل سړی دی او که د پلار نه پس دی په تخت کښېناست حکومت به ډېر ښه چلی د رنګ نه خشته ښکلې قد و قامت نه مزېدار خلکو به ورته یوسف زمان وی د زمانې یوسف لکه یوسف علیه السلام له الله حسن ورکړی نو دته به یوسف زمان وی د خپلې زمانې یوسف دومره خشته و اخلاق ناسته پاسته خبرې خلکو سره هوښیارې او په خبرو وی دومره فصیح انسان و چې خبرې به یې کولې خلکو له به یې خبرو خوند ورکو دومره مزېدار هلک او د پلار ډېر زیات خوښ و داسې بچی چې هغه هوښیاره وي او داسې بچی چې خشتم وي او داسې بچی چې هغه عقلمنه وي اخلاقي وي د پلار خبره مني تابعداره وي د پلار ډېر زیات خوښي پلار ته مامون ته یو ځل دسترخوان ولګېد د دنیا خوراکونه ورته کېښودی شي ډوډۍ ولګېده وګېدې خوراکونه چې ولګېدل فروټ جوسونه میوې هر قسمه غوښې په مختلفو قسمونو کې کېښودی شوې نو پلار یې فوراً نوکر ته وایي وی علي څه شو وی صاحب خپله کمره کې دی ورشه اواز کوه مثلا ډوډۍ وخوري پلار به بې زوی نه ډوډۍ نه خوړه دومره یې خوښ و علي ته یې ووایي چې بابا دې غواړي روټۍ وی چې زه خو موړی یم بابا ته مې ووایه چې د روټۍ ته مې ضرورت نشته شوق مې نشته او زه موړی نوکر راغی بادشاه ته وایي چې خو وایي چې زه روټۍ نه خورم او موړ یم تاسو خپله روټۍ خورئ ورشه علي ته ووایه که ډوډۍ نه خورې دا مخ خو دې راته لږ وښایه که نه هسې خو کښېنه که نه دومره خوښ فورا نوکر لاړ او علي ته وایي چې بادشاه سلامت وي چې که ډوډۍ نه خورې او موړې هسې راشه موږ سره کښېنه دا مخ خو به دې ووینم که نه مخ خو دې راته وښایه زه دې رامنډه کړې ښه راغی پلار سره کښېناست روټۍ به هغه ډېره خوړه ده معمولي غوښته خوړه موړو پلار ورته خوشحاله و مسکي مسکي کېده چې کله روټۍ نه فارغ شو نو لاړ د ځان له یو خپل محل جوړ کړی و د دجلې د دریاب د پاسه ځان له خشته محل جوړ کړی ښکلی یو خاص دریاب دی اوس هم په دې دوبۍ کې په دې بحرین په دې ملکونو کې ما کتلي دي ما ته پته ده په سیندونو او دریابونو د پاسه محلات جوړ دي لاندې به ترې اوبه بهیږي اوبه او بره به پرې محل او تاسو هم لیدلي دي سوات ته چې تاسو ځئ د بحرین کالام ته نو بعض ځای کې داسې هوټلې جوړې کړي دي چې هغه دریاب ته څه حصه باري اوبه ترې لاندې بهیږي دجلې د دریاب د پاسه ځان له ښکلی محل جوړ کړی او داسې محل یو خو اوبه دي بل خوا بوټي دي خو داسې ځای کې هم جوړ کړو چې شارع عام وه
لوی لار و د خلکو د بازار نه به خلک تاجران په دې لاره پوخانو او ګډو چیلو ته نو دوی چې داسې نی چې د ځان له تنهیم چې د دلته کې دا خلک تیریږي چې دام اینما په لاره څوک دي څوک نه دي سوداګر دي قافلې دي دام سړي له خوند ورکوي کنه ګوري بعضې خلک دې سړک ته روځي او ګوري چې دا خلک په لاره تیریږي ماشومانو له هم خوند ورکوي او چې د خلکو خبرې هم لګي اورمه تنهایۍ کې به څه نوکر سره ناست یم پلار نه چې کله فارغ شو نو دی راغې خپل محله نوکرانو ته وی ګرمي مې شوې ده سخته ګرمي وه پکې ایر کنډیشن خو ونه هلی شا به یخې اوبه راوړی یخې اوبې وله را پیدا کړې راویړې په هغې یو لمبل په ځان یې اوبه واړولې او فورا یې خشته ښکلې جامې واچولې او کېناست لارې ته ګوري د لارې تماشه کوي او د اوبو شرارو ته یې غوږې ښودلې قافلې تېرېږي په دې لاره ورا تېرېږي او دی ورته ښه یخ ناست دی یو مزدور په دې لاره روانو یو سړی غریب بلکل شلېدلو جامو والا جامې شلېدلې وې دا مزدور راغی او د دې محل سره خوا کې د دې اوبو په دې غاړه ودرېده دا علي ورته ګوري چې خدایه داس هلک څوک دی چې دلته ودرېده چې ویې کتل په دې ګرمه ګرمۍ کې د ځان نه غټ څادر راتاو کړی دی خو پوه شوم چې دا خو د غټ څادر ورځې نه دي زمونږ خو ګرمي کېږي په یخ اوبو مې ولمبل خو معلومیږي دا چې د دې خوار بل څادر نه رشته دی غټ څادر ته دی هغې ته هم ټوټې لګېدلې دي چې ویې کتل نو کمیس پرتوب ته هم غټې غټې ټوکړې لګېدلې دي او چې لاندې وله خپو ته مو کتل نو خپو کې د غریب سرمن پرته ده د ټوټو سرمن لکه ډېر تاسو به کتلي پخوا به زمونږ په دې وطن کې دا بعضې خلک وو دا مزدوران غریبانان نو دوی به سپلی پخپو کړی وې که مو خیال وو د بروزې د پاسه به یې پرې داسې یو تار ګیولی و غریبي به وکړه ما ته یاد د بروزې نه به یې داسې یو دوه تسمې جوړې کړې وې هغه به یې پرې ګیولې وې دقسې پړې په دې سرمن تړلې و غریب پکې خپه در نه کړې وه او چې هغې د خپې سرمن ته یې مو کتله سپلی ته نو هغې ته هم ټوټې لګېدلې وې نو ډېر زیات خفه شو او دته نوکرانو فورن فروټ ټول او مخامې ورته کېښودل دې خپل فروټ ته هم ګوري خپلو جامو ته هم ګوري خپل محل ته هم ګوري خپل شان ته هم ګوري او هغې مزدور ته هم ګوري مزدور څه چل وکړه په سر یې شکری وه او چې کېناسته نو شکری یې کروزه کړه نو یو څه یې واخېسته نو د شکری نه د مزدورۍ چې کوم رمبې وه هغه رمبې یې ترې راوویسته او دریاب په غاړه باندې کېناسته هغه رمبې یې لاول ځان له ووینځه هغه یې واپس په اشکری کې کېښوده او بیا یې لاس او خپې د خټو ډکو لاسونه یې هم ځان له ووینځل او خپې هم ځان له ووینځلې نو چې دا هر څه یې وکړله څادر یې کوز کړه نو بیا یې د هغه شکری نه یو لیفافه راوویسته هغه لیفافه کې سړه ډوډۍ وه او مالګه وه هغه سړه ټوکړه یې راوویستله او مالګه یې راوویسته هغه ډوډۍ به اوبو کې منډله چې دا ډوډۍ نرمه پسته شي او مالګې سره به یې یو ځای کوله او چک به یې تېوه بیا به یې ډوډۍ په اوبو کې ومنډله چې پسته شي نو مالګې سره به یې چوکه کړه نو چک به یې تېوه نو چې هغه وړه غوندې ډوډۍ خلاصه کړه نو الحمدلله یا خدایا ستا په دې نعمت زه ډېر زیات شکر ګزار یم الله ډېر لوی شکر خدای چې تا ډوډۍ راکړه شکر دی خدای چې تا زه موړ کړم او زه ستا ډېر زیات شکر ګزار یم علي وایي چې دا خبره مې واورېده پړه مې ودرزه شو اوهو دې شکر پسه کوي د جامو ته وګوره د دې په دې ګرمۍ کې د غټ څادر ته وګوره د ټوټو والا کمیس او د سوټو والا پرتوب ته وګوره او دغه سرمن ته وګوره چې د خپې د ګرمۍ د وجې نه غریب د خپې لاندې چې خپې مې ونه سوځي سرمن یې ښې ده په ټوکړه یې تړلې ده په تار یې تړلې ده او د خپو ته دغه ډوډۍ او مالګې سره وچه ډوډۍ په اوبو کې خوشته وه او دې څه وایي یا الله شکر دی الحمدلله چې خدای ډوډۍ دې راکړه الله او بیا څه چل وکړه بیا یې دا چل وکړه چې هغه غټ څادر یې سر ته واچو او غریب د هغه سیند په غاړه باندې پرېوته وده شو سملاس چې مزدوري ګوره احسان کار نه دی ډېر ګران کار دی پیسې ګټل اسانه خبره نه ده دا خلک دې نه دوبۍ ته چې حزبې لاړ شي که نه د دنیا خلک یې پته مئ جي ماله به موبایل راوړې ماله به
ترماس راوړئ او ماله به ګړی راوړئ او ماله به جامې راوړئ تاسو له دې خوارانو نه خبر نه یې ټیک ده چې په دوبۍ کې خلک ښه نوکری هم کوي اعلی نوکری کوي خو قسم په خدای جومات کې ناست ما د دوبۍ لیبر او مزدور هم لیدلی دی ما لیدلی دی په خپله چې هلته د دریاب په غاړه د چمنې ډېرې زیاتې دي او دې دغه کې په دې لکه سیند چې دلته پارکونه دي هلته هم پارکونه دي نه کې چمنې دي او په خدای یقین وکړه دومره غټ غټ ماشي غټ ماشي لکه یو ځل یو چمن کې کېناستم په یو پارک کې ملګري را سره وو نو خپې مې ګر چې مې وکتل هلکه دا خو ماشي دي دومره ماشي غټ ماشي سمندر دریاب دی او ډېره زیاته ده نمي ډېره زیاته ده دومره ماشي نو چې ما سهار وختي پېشمني یو وخت کې ووتم مونځ مې وکړ یو ځای کې او بیا تلم داسې ما ته ملګري په دې دریاب چکر لګو دا وخت خاموشي وي ښځې سړي پکې ني نو هغه چمنو کې خلک پراته څادرونه یې اغوستي مې دا څوک دي وایي دا د خوارۍ مزدورۍ والا غریبانان دي د دې د شپې ځای نشته چې شپه یو ځای کې وکړي ولې د شپې ځای نشته نو چې په دوبۍ کې خو کمرې قیمتي دي کټ کم ځای میلاویږي نو چې دې په هوټل کې ځان له کمره اخلي نو دومره خو دې نه ګټي چې هلته ورکړي دا خوار دقه چل کې دلته پروت دا غریب په دې چمن کې پروت دی او څادر یې په ځان اچولی دی او په څادر کې پروت دی چا راله روټۍ کړې وه نو چې هلته لاړو روټۍ له نو هغې خواران بار ووتل او موږ دوه درې کسانو ته یې روټۍ کېښوده نو چې کمرې ته ننوتو نو دا کټونه نه دي دیوال پورې دی لاندې یو کټ د پاسه بل د پاسه بل د پاسه بل څلور پنځه کټونه یو بل د پاسه کړي دې دیوال ته دې دیوال ته دې بل دیوال ته یا لکه دا څه دي وایي چې دې کې موږ پراته یو که نه موږ سره خو دومره پیسې دي چې څلورو کمرو کې څلور کسان ځای شو دا دې خو ډېره ډبل کري د دوبۍ کې څوک اوسېدي شي په کرې نو موږ دا په لس پنځلس شل کسانو باندې دا کمره کرې کړې ده نو یو لاندې پروت یو د هغه د پاسه یو د هغه د پاسه یو د هغه د پاسه نو چې یو ډقې نو ټولو سره ډک دا عجیبه انصاف او دلته خلک وایي ما له ګړی راونړه ما له موبایل راونړه ما له جامې راونړئ تاسو غریبانانو نه خبر نه یې چې دا خواران ته څه ژوند تېروي علي وایي چې دغه سړي ته مې وکتل دی مزدور ته نو ځان ته یې هغه څادر واچو دی پرېوت اوده شو او زه ورته دقسې اوس حیران یم چې یا خدایه زما دې ټاټ پاټ ته وګوره او دې دولت ته وګوره دغه مزدور غریب ته ګوره او دې په هغې کې څومره شکر ګزار دی او دې ګرمۍ کې زه له خوب څنګه ورځي چې د خوبه پاڅېده نو دریاب له ورغې نو اودس یې وکړه نو پاسې دوه رکاته مونځ یې وکړه نو د مانځه نه پسې الله ته لاس اوچت کړ نو بیا وایي یا الله ستا ډېره شکریه الله ستا ډېر لوی حمد او مهرباني چې پروردګاره ما له دې خوب موقع راکړه او دس مې وکړو مونځ مې درته وکړو علي نوکر ته ورشه دا مزدور ځان سره راوخېجه وبله او دا ښکری مو ته وویې رمبې دم ځان سره راوخېجه نوکر پولیس والا ورمنډه کړه هغه مزدور ته وایي چې شهزاده صاحب دې غواړي نیک دې غواړي بادشاه وایي علي هله زر راځه هغه وایي علي په ما څه کوي زما هغه سره څه کار دی زه خپل کار به کوي زه مرزو سړی یم وایي خامخا دې غواړي که نه دی په زور دې بوځو څنګه به نه دی بادشاه زوی دې غواړي ته نه ورځې خولې نه یو آیات وت عصا ان تکرهو شیئا وهو خیر لکم الله وی ډیر کرته با یو شی تا ته ښه نه ښکاري خوا به دله بهتري ټیک ده چې دا شی خو ما ته ښه نه ښکاري د بادشاه دې دربار ته ورتل ممکن ده چې دا ماله بهتري ناشکری په سر کړه او نیغ دربار ته وخته چې وخته نو بادشاه دوی ورته دغه ځای کښېنه نو چې کښېنو ویې لکه مزدورې وی او مزدورې مزدوري کې وی او صاحب مزدوري کوم ولې مزدوري کې وی صاحب زه خپله محتاج یم ډوډۍ ته او زما یوه مور ده چې هغه شله ده په خپو باندې او یو مې خور ده چې په سترګو ړنده ده مور مې شله ده او خور مې په سترګو ړنده ده نو هغه خواران محتاج دي زه د هغوی کفیل یم د هغې کفاله کوم نو دقه مزدوري کوم چې څو ګټم نو هغوی له یو څه علي ورته وایي چې هر کله ستا مور او خور تا ته محتاج دي او د هغې کفیلې نو دا اوس دې ځان له ولې ډوډۍ وخوړه بیا خو په کار دا وه چې تلې وه هغوی سره یو ځای دې ډوډۍ خوړلې وه
هغې دې پرېښودله اوس ځان له دې ډوډۍ خوړه وی اوږې ومه ډېره زیات مزدوري مې وکړه اوږې ومه او هغوی سره مې ځکه ډوډۍ ونه خوړه چې هغوی د ورځې روجې نیسي دې وخت کې هغې خوراک نه کوي ماښام به که خیر روجه ماتئ او زه به د خپلې خور او مور سره یو ځای روجه ماتو بیا ورته علي وایي وی ښه دا راته ووایه چې ستا ډیوټي څه ده او کار دی څه دی ډیوټي دې څه ده او کار دی څه دی وی ډیوټي خو مې دا ده چې زه سهار نه روزم او د مازدیګره پورې مزدوري کوم خټې لوټې کوم دیوالونه جوړوم ډیوټي کوم دا مې خپله مزدوري ده او مازدیګر نه پس څه کوې مازدیګر نه پس الله ته عبادت کو خپل مالک راضي کو وی خوب وی خوب مې تا ولیده که دغه مې خوب مې په دې خوب ستا کار کیږي په دې خوب او ورته څه وایي او ورته وی چې د قبر د تیارو سوچ څوک کوي د دنیا خوبونه نه کوي بیا که دلته مې خوب وکړه نو قبر کې به خوب تریخي بیا به نه راځي او که دلته مې خوب ونه کړه روړه مې وکړله نو انشاءالله چې قبر کې به ډېر خوب راله راشي دلته چې څوک خوبونه کوي قبر کې به ویښې خوب به نه ورځي او چې دلته کې مې خوب ونه کړه ویښه مې تېره کړه نو انشاءالله چې خدای به وي ډېر ستړی راغلی دی دنیا کې خوب ډېر کم کړی دی پرېږې دی فرشتو ته به چې دی په دې قبر کې اوږد خوب وکړي نم که نوم العروس بادشاه دوی حیران شو وی ته چې دا مالګه وخوړه اوچه ډوډۍ تا د الله شکریا ادا کړه وي او وي دا ولې دا خو ډېر معمولي شی دی او دا خو معمولي شی نه دی خېټه مړه شوه که نه خدای سلسله پیدا کړې او ماله خدای ډوډۍ راکړه او وی ګوره بادشاه سلامت تا ته خو پته نه لګي ته خو په دې محل کې ناست دی ډېر خلک داسې دي چې د هغې دقه ډوډۍ هم نشته ډېر خلک داسې دي چې په لاس و خپور انځوران دي زما خپله مور شله ده او ډېر خلک داسې دي چې په سترګو ړانده دي او ډېر خلک دا دي چې په اندابونو مریضان دي الحمدلله ما له خدای سترګې روغې راکړي الحمدلله ما له خپې خدای روغې راکړي دي الحمدلله ما له خدای خوله روغه راکړې ده که زه د مور په شانتې وم بیا به مې څه کول که زه د دې خور په شانتې ړوند وم بیا به مې څه کول دا د خدای حمد نه دی چې زه وله خدای روغ پیدا کړم چې د هغوی خدمت وکړم او د هغوی په سبب د جنت ته ورسم علي نوکر ته ویدلې او 15,000 درهم ورکړه دې مزدور له 5,000 درهم هغه زمانه کې 15,000 درهم داسې وو لکه چې اوس ولې 15 لکه نه او 6 لکه روپۍ ورکړي فورا هغه 15,000 درهم راوړل وي دا والا وی په دې څه وکړم وی دا به دې په کار شي وی دې ته زما ضرورت نشته هېڅ حاجت مې دې پیسو ته نشته علي ورته وی که ستا ورته حاجت نشته نو زما خو ورته حاجت شته که زما لپاره یې واله زما به ثواب وشي زه به خوشحاله شم لکه ستا ورته حاجت نه ته پرې نه خوشحالېږې نو ما خوشحاله که زما لپاره یې واله بیا ورته ویلې مزدور ته وی دعا راته وکړه مزدور ورته وایي چې تا په ما غلط شوې دوا خو خلک د نیکانو نه غواړي خطا شوې راباندې زه خو نیک سړی نه یم چې ته ما نه دوا غواړې ورته وایي ښځه نصیحت خو راته وکړه که نه وی نصیحت درته وکړم وی وی بادشاه سلامت وی ته چې کله په سفر ځې تیارې والا کې که نه کې او دا آیت یې وی فذکر څنګه دی فإن الذکر تنفع المؤمنین وی زه نصیحت ته کوم مسلمان ته به فایده ورسوي وی ته چې کله په سفر دی نو سفر له تیارې کې که نه کې وی بلکل د شپې نه ورته تیارې کوم او سار نور کله ناوخته پاسم او چې کله په سفر ځم وختي پاسم خوب هم پرېږدم او هغې دپاره تیارې کومه نو علي د آخرت او د قبر خو ډېر لوی سفر دی هغې له یې څومره تیارې وکړو هغې له څومره وختي پاسېدی په دې خبره پوه شوې هغې له څونه وختي پاسېدی چې په سفر دی خو وختي پاسې صبح سویرې وختي پاسې نو د قبر ډېر لوی سفر دی انتهایی سفر دی محشر میدان ته
حشر میدان تا نو تا دی سفر لسمر وقتی پاسے دے چلے کون دی سفر کے اغیل اخو وقتی پاسے چو دیر اوگت سفر دیر وقتی پاسے دی ایرپورٹ تا چکل دا عمرے والا یا سوگزی کنا نو دی تا اگر ایرپورٹ والا ہوئی چی کم از کم 6 گھنٹے مخ کے راشا یا 4 گھنٹے مخ کے انٹرنیشنل فلائٹ لخو بخا مخا رازے گورے نو چی لر سفری نو بیا با دا جاز دتلونم 6 گھنٹے و 4 گھنٹے ایرپورٹ تا دان مخ کے راسے جاز رانا لال نشی اسنا آغا کاؤنٹر آغا چی کم دے ٹکٹون ورقی ارانا بند نشی لکه کاغذونو کې غلطی وي چې دومره ټیم خوی چې خو پکې ټیک کم کنه ګوره څونه سوچ سړي سره پروت دومره اوږد سفر باندې ته روانې او په دې دومره اوږد او لوی سفر کې تا هغې له څه تیاري وکړه او چې دې اوږد سفر له روانې خو وختي پاسې نو دې له څومره وختي پاسې دی بس چې دا خبره وکړه د دې علي زړه یو ټک نارې کړه چې خدای پاکه دا څنګه نصیحت راتاو کو ویتا ته درې نصیحتونه کو درې خبره یو دا چې د قبر ډېره خطرناکه تیاره ده داسې تیاره ده چې د خپل لاس پر ته پکې ورې نه ښکاري وقیل شپې تیاره کې او بنده بیا هم ځان له څه چل مل وکړي نو د قبر تیاره کې به څه کوي چې نه لاس لقولی شي نه خپله قولی شي او من لس بنو یو ټن خاورې د یو خوا پرتي په ټنونو د نخي طرف ته پرتي یو ټنونو دیو خوام دیوال بل خوام دی خوام اخوام لاندې مبرم خوره ده او هغه ډېر عزتمن بچي او عزتمن پلار او رونه ادانه ټول واپس راشي او چې کم کټ کې وړي همدنه واپس راوړي او چې کم پوزې درته لاندې پروت و او پوزې درته لاندې په قبر کې ناچي هم اوسنډې ودنه واپس راوړي ټول دله واپس رالل وی دغه لوی سفر د قبر د تیارو غم وکړه اغیل غمو کا دا سوچو کا دا یو نصیحت او دیم نصیحت دا دے چې په سفر دی نو سفر کې خلق لري سفر کې یوازې نه زیریږي نو ځان له سفر مرګري پیدا کا وی دا اوس خو یو دوا راته وکړه کنه وی خدایا د دې علي دنیا سره مینه کمه کا او الله د خپل ځان سره ول مینه پیدا کا نمبر 1 او نمبر 2 یا الله دا اغی عمل توفیق ورکا چه تپ خوشحالیگی او یا اللہ خاتمه پا داسی وقت کیو کچه تت رازی دا خو دیر بہترین دعا دا دا دنیا سر مینا ختم کا کم کا ځان سره مینا پیدا کا دا کمال دی او خدای داسی عمل توفیق ورکا چه پا کم عمل تا خوشحالیگی نو چه اللہ دا بندنا خوشحالی دین غد غنیمت بلستا او خدای داسې وخت کې ملکا چې هغه وختونو کې تر دنه راضي یې چې ته خوشاله وی دا اوس ما پرې دا وخت مې ډېر ضایع شي چې ځم مزدور ته وایي ښځه وی نور څه خو نه غواړې وی دقه غواړم چې ما نور ماف کړه چې زه وځم وی په مخه دی ښه مزدور چې لاړه نو علي هغه خپل نوکران کېنول وی زما د درستخان ته وګورئ او د مزدور هغه اوچې ډوډۍ ته وګورئ د هغه شکر ته وګورئ او زمونږ د ناشکرو ته وګورئ زمونږ دې ټاټ پاټ ته وګورو د هغه جامو ته وګوره زمونږ دې جشن ته وګورو د هغې سپلو ته ګوره زمونږ زندګۍ ته وګورو د هغه ژوند ته وګوره او د هغه شکر ته وګوره زمونږ ناشکرۍ ته وګوره د هغه صبر ته وګوره او زمونږ دې نخرو ته ګوره فورا چې کوم د کتابخانې د ده هغه انچارج د کتابخانې ناظم د کتابونو هغه وي ما له راوغواړئ هغه یې وله راوغوښته چې راویې غوښته ورته وی ورشه او ماله د حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتاب روڑا دا حالات راتا بیان کا چې کتاب پور تک کولاو کورتا وی دې دا کتاب د عمر سے په حالاتو کې یو حالت راته وایا هغه وی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو ځل وبس کړي یخ یو بوله چا راوړي نو چې به سترګو ته خولې ته اوچتې کړلې او یخې وې نو اوښ کې ترې روانې شوې نو هغه اوښ کې اوبو کې پرېوتې دا هغه اوبو نه ګوټ کوي چې کومو اوبو کې د حضرت عمر فاروق اوښ کې پرتې دي او نوکر ورته وایي وی امیر المؤمنین ولې جاړې دې اوبو ته وی جالم په دې چې هسې نه د قیامت پر ورځ خدای پاک د دې اوبو تپوس رانه ونه کړي وی نه که نه د دې تپوس به دنه خدای نه کوي ته چې الله پیدا کړی نعمت به در کوي دې وجه نه خو یې به فري پیدا کړی مفت یې پیدا کړی چې دې ته د انسان ضرورت دی وی ښه نو جړه په بله وجه م راځي په بله وجه بیا راځي هغه دا د محشر میدان کې ممکن د اوبو
قبر ته چې لاړ شم نو هلته اوبه نشته، هلته نیر نشته، هلته نه څښا اوبه شته، نه خوږې اوبه شته، نه ترسکونې ترخې اوبه مالګیجنې شته او نه صفا اوبه شته. دلته خو ماله خدای اوبه راکوي. وی ښه دا کتاب بند که اوسه. اله ما لره دې نه پس د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله کتاب راواله چې هغه کتاب یې راواغېسته او هغه یې ورته کوله وکړو. د عمر ابن عبدالعزیز حالات هم ورته رامخکې شو چې عمر ابن عبدالعزیز کله بادشاه د بادشاه نه مخکې به هغه د زرګونو روپو یو جوړه اغوستله، زرګونو روپو، ډېر قیمتي قیمتي جوړې اچولې. یو ځل یو مولانا صاحب ورته وایي او دې ګورنر و صاحب د مدینې شریفې ګورنر و، ورته وی صاحب ډېر زیات اسراف کوي په دې جامو کې. وی مولانا صاحب دا خبره ستا د خولې نه ووته، که د بل چا د خولې نه وتې وه نو ما به ورسره کتلي وو، خو آینده دپاره دا خبره ونه کړي، ګنې سر به دې په ځمکه پروت وي. دومره د ټاټ باد ژوند. خو چې کله بادشاه شو یو ځل د جمعې منځله راته مقتدیان ناست دي او بادشاه لیټ راووته. چې راووته داسې رپېده نو چې په منبر کېناسته نو مقتدیان ورته بیا وروسته وزیرانو وی حضرت ولې ناجوړی بیمارې لیټ راووتې؟ وی نه زما دقه یوه جوړه ده دا رانه خیرنه شوې وه او د جمعې مونږ د صفا جامې پکاري، نو زه غسلخانې ته ننوتم او دا جامې مې ځان له ووینځلې، دا مې صفا کړلې، لنګ مې ووه نو بار راووتم، نو دا مې رپولې چې دا به اوچې شي نو وابه یې کړم. دې کې وخت ناوخته کېده نو لمدې جامې مې واچولې نو تاسو له راووتم. تاخیر په دې وشو چې دا له مې جوړه اینځله او رپم ځکه چې جامې مې یخې چولې دي. یو ځل کور ناستو لور ته وایي اے فلان کې بچې اوبه راوړه، لیټ شوه. بیا آواز ورکړه اے فلان کې لورې اوبه راوړه، هغې جواب ورنه کړ. دریم ځل آواز ورکړه اوبې راونړې. نو ښځې ته وایي وی فاطمې وی دغه حال دی د دې زمانې د لوڼو. درې ځله مې چغې ورته ووالې او ما لې اوبه راونړې. نو ښځې ورته وی بربنډه دله راشي، د هغې دقه یو جوړه جامې دی او پرتوګ یې شلېدلی دی، کوټه کې ناسته له ځان له پرتوګ ګنډي، چې وګنډي پرتوګ نو بیا به اوبه راوالي تاله بیا راوړي. چې دا حالت یې ورته بیان کړ علي ته، نور پې اور بل شو. وی خد سعید ابن مسیب رحمت الله علیه دا په تابعینو کې ډېر لوی محدث تېر شوی دی د حدیث استاد. وی د هغه حالات راته را مخکې کا چې د هغه باب یې کوله وکړو. اسه وی سعید ابن مسیب وی یا الله چې د کجورې د اډوکې په چوپېدو مړی دی نو څه خبره وه؟ یا الله چې د کجورې د اډوکې په چوپېدو مړی دی نو څه خبره وه؟ ولې ټټۍ ته او بولو ته به مې اډواجت نه راته او ستا د پیغمبر حدیثو کې بار وخت لګیا وم. اوس خو اودس ماته راشي نو لاړ شم بولو کوم نو بیا اودس کوم نو ډېر وخت مې ضایع شي. او زما وروڼو علماو قسم دی د علم دپاره ډېرې لویې قربانۍ ورکړي. ما بیګا د امام ابو یوسف رحمت الله علیه یو حالات وکتو، حیران شوم. امام ابو یوسف رحمت الله علیه زوی مړ شو، ماشوم زوی مړ شو. ټیم داسې و چې هلته کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه درس شروع و، د هغه درس شروع و او دلته کې د زوی د جنازې ټیم دی. نو شاګرد ته یې وایي مهرباني وکړه زما د زوی والی او دې مقبرې ته یو څو تره د جنازه وکړه او زه ځم د امام ابو حنیفه درس رانه قضا کېږي. حیران شوم یا خدایا. امام محمد رحمت الله علیه دا زموږ د امام صاحب شاګردانو کې یو شاګرد دی، د هغه متعلقه د هغه یو ځل یو انګریز د هغه کتاب دی هغه یې وکته، جامع صغیر د هغه کتاب یې وکته انګریز. هغه وایي وی دا ستاسو رکوټ محمد دی او دونه د دین خدمت یې کړی دی نو غټ محمد بمسنګ دی. سعید ابن مسیب وایي بولو چې ډوډۍ وخورم او بوس کم بولو ته ضرورت شي منډه کم اودس مات کم وخت ضایع شو، اودس کوم وخت ضایع شو بیا راځم، او چې لوی اودس ماتې له سهارا ته ځم او راځم او اودس کوم بیا وخت ضایع کېږي. ارمان چې د اډوکي د کجورې د اډوکي په چوپولو مې ژوند تېرېدی چې اودس ماتې ته رکوټې او لوی ته مې اډواجت نه راځي. چې دا خبرې واورېدې که نه علي نو هغه لایبررۍ والا ته وایي کتابخانې والا ته دا کتابونه یې بند کړه. د عبدالله ابن مبارک او د نور علماو واقعات یې مته بیان کړل. وی دا بند کړه د کتابخانې له او شاګردانو ته وایي هغه نوکرانو ته وی زه ځمه د خپل سردار ملاقات ته ځم، ما پسې څوک مه راځئ.
هیڅوک چې ما پسې را نشي. دروازې بندې کړې، هغوی ته لاړل. د هغوی دا خیال و چې ګنې سردار نه مراد دی خپل بادشاه پلار مراد کوي او پلار له جوړ دی. نیغ د محل نه ووته او په دریاب دجله کشتۍ ته وخته او پورې غاړه لاړ، فرات ته لاړ، فرات ښار ته. او چې هلته څنګه لاړ، هلته خپلې جامې مامې بدلې کړلې او دجله یو ډېر لوی ښار دی، هغې ښار ته لاړ او هلته یې مزدوري شروع کړه. بس ته ډېر ژوند مې په ټاټ او پاټ کې تېر کړ، ډېر ژوند مې په عیش و عشرت کې تېر کړ، ډېر ژوند مې په خوشحالۍ کې تېر کړ. ما ته چې مزدور کومه خبره کړې وه چې زه نو سفر له ځان سره مرګرې بوځه، قبر کې به یوازې پروت دی او ډېره سخته تیاره ده پکې، ځان سره ګورې رڼا یو سا. نو باقي د رڼا غم کوم او د ملګري غم کوم. مزدوري شروع کړه صاحب. هغه مزدوري چې کومه مزدوري هغه مزدور کوله، خو دې خو د بادشاه په غیږ کې د بادشاه غیږ کې وخت تېر کړی. نیازبین دی، نیازبین سړی کار کم ځای کولی شي، نیازبین سړی غوټه کم ځای اوچتولی شي، نیازبین بنده کار کم ځای کولی شي. نو ورو غریب په دې کې نه جوړه شو او شپه به کم ځای کوله او پلار ورپسې ونښته. د پلار خو محبوب زوی و، هغه نوکران او پولیس والا په دې وطنونو کې او کوڅو کې سر کړل چې شاه علي را پیدا کړي. چرته لاړ او یو پسې ګرځي، پلار په سترګو جاړي، یا خدای زما بچې مانه کوم خوا لاړ؟ داسې بچې لکه د علي په شان بچې. یوسف ثاني دویم نمبر یوسف د زمانې امانه لاړ، روک شو کوم خوا لاړ؟ نوکران دوی تاسو نه چرته لاړ؟ نه یو خبر، خو مونږ ته وایي د خپل سردار لازم، مونږ وایي تاله راځي. خدای کم خوا لاړ سره؟ لیونی شو که روغ دی؟ پولیس ګرځي خو د ټول ځان بدل کړی دی، مزدوري کوي. نو په مزدور د چا کوم ځای ګمان راځي چې دا د بادشاه زوی دی؟ او بیا څلور پنځه ورځې کې شکل لاړ ودوړېده، بیا څوک چېرته پېژني؟ او جومات کې به شپې کولې، نار جوړه شو غریب. ځان له څه په هغه مزدورۍ کې علاج معالجه مو کړله خو جوړ نه شو. نو چې کله جومات کې پروت دی او ساعت یې خیجي که نه، یو سړی ورسره خوا کې پروت دی، وی ځوانه څه چل دی در باندې؟ وی مرمه دا یو ګوته مې ده او دا یو کاغذ دی، دا به مهرباني وکړې د دې وخت حاکم چې کوم دی د دې کلي هغه له ورکړه بس. نو دا به خامخا رسی. او دا خبره وکړه وفات شو. جماعت کې غریب پروت دی، قالین نشته په جماعت کې، په جماعت کې فرش نشته، په خاورو یا په ګیا باندې پروت دی، مړ پروت دی، څوک شته هم نه ده غریب. هغه ګوته یې یوړله، هغه کاغذ یې انغښت یوړو، حاکم له یې یوړو. چې حاکم وکت او یلکه دا ګوته خو صرف د بادشاه د زامنو سره بل چا سره نی. هغې خو پېژندله دا ګوته خو صرف بادشاه سره او د بادشاه زامنو سره، بل چا سره خو دا ګوته کېدی نشي. ودرېږه معلومات کوم. بادشاه ته فوراً اطلاع ورسوله چې حضرت ستا دقسې یو سړي راله ګوته راوړو، کاغذ یې راوړو، دا ګوته تاسو وګورئ. وی دا خو د علي ګوته ده. کوم ځای دی علي؟ وی پلانکي جومات کې پروت دی. بادشاه په منډه راچو که زوی مړ پروت و، مړ پروت دی. زوی اوچت که الله، زوی ورته څه لیکلي دي؟ ماشاءالله. پلار ته ناشنا نصیحت کوي، وی بابا په دې آیت غور وکړه. مرګ نه پس ورته وی بابا په دې آیت کې فکر وکړه، غور پکې وکړه. الله وی ان ربک لبالمرصاد. الله چې څه کې کوه 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 ای انسانه، خو الله درته په تاک کې ناست دی، په لاره درته ناست دی، بل خواته نشي تللی. لبالمرصاد لکه یو سړی په لاره باندې روان وي که نه، او د پولیس ناکهبندي لګېدلي، په هغه ناکهبندي خامخا تېرېږي. ان ربک لبالمرصاد. بنده چې څه دي په دنیا کې خوښۍ کوه، کبر کې کوه، اجازت تې راته. اجازت دا معنا چې خدای درته وایي نه چې مه کوه، خو که کې منې کوي دې ته نه. لس پې در کړي دي، قتل هم کې اجازت درته نشته، خو منې کوي دې نه په دنیا کې چې ګنې تا پسې قتل خوښ پې نه دی، خوشحاله نه دی، درته وایي چې مه کوه، خو که کې نو اختیار دې خپل دی. کبر کې اختیار دې خپل دی، پې خوشحاله نیمه. زنا کې پې خوشحاله نیم، پې اختیار دې خپل دی. که هر قسمه ګناه کې په دنیا کې کوه، اختیار دې خپل دی، خو خوشحاله پې نیمه. خو ګورې د خدای ناکه درته لګېدلی. دا ما معنا درته ان ربک لبالمرصاد. غالبا صورت فجر کې کوم ځای کې دی رب العالمین درته ګورې تیار دی، تیار پرېږدي به دې نه. چې ورځې چې څه دې کړي، قبر کې به یک تنها پروت، هیڅ هم نشته. بیا به څه کوې؟
ډېر ټاک پاټ سره یې وړو جنازه والا وکړه شاهي قبرستان کې دفن کو خښې کو لیکن هغه په زړه هغه مزدور د قبر تیارې ټک ولګاو د مزدور د قبر تیارې والا په لکه ټک ولګاو نو سړی خو لاړه کامیابی ته خو ورسېد بالکل هغه مزدور چې کومه دعا کړې وه هغه دعا قبوله شوه بالکل قبوله شوه چې یا الله دعا یې ورته وکړله یا خدایه دنیا سره مینه ختمه کمه که او ځان سره مینه پیدا که نو ځان سره مینه پیدا شوه محل یې پرېښود او یا الله هغه عمل دی والا چې ته پې خوشحالېږې نو ګوره کم عمل یې ترې واخېسته او یا الله داسې وخت کې والا مرګ ورکه چې کم وخت کې ته له ده نه راضي یې نو جومات کې چې د سوځي او په مزدورۍ کې تېوځي دا رضا شوه که نه شوه په هغه مزدورۍ کې دې علي هغه سپوره ډوډۍ اوبو سره وخوړه چې مزدوري لیدلې وه او هغه مال کې سره یې وسکله چې هغه مزدوري پې لیدلې او پلار ته ناشنا نصیحت کوي دې آیت کې ډېر لوی عجیبه خبره ده ان ربک لبالمرصاد دا خدای غټه ناکه درته لګي چې تېرېږې به نشي تېرېږي ناکه بندو کې سړي دي که نه نشي تېرېږي بله لار هم نشي چې دی ورته بدله کړې ناکه بندی باندې ځې او لټۍ به دی بیا به څه کوې ورسره الله ناکه لګېدلې ده د قبر که چرته پاک وي او روغ وي جنت ته به دی په قبر کې جنت ته به دی بیا نبی علیہ السلام فرمائی اللہ فرشتو ته حکم وکړي چې دله د جنت بستره تیاره کړي د جنت رزق راوړی د جنت سوړه ورته کولو کې د جنت هواګانې ورته راچالو کې او جنت ورته مخامخ کې چې دی ورته ګوري او که ناکه کې ګیر شوې او دا خو مجرم دی لکه ته خو مجرم یې په دې ناکه کې تا سره خو صاحبه هغه څیزونه دي چې هغه حکومت پاکستان منع کړي دي ته خو مجرم یې او تا سره خو هغه څه شی دی هغه څیزونه پروهیبیټډ بورډ چې تاسو ورته وایې هغه خطرناک څیزونه دي چې حکومت منع کړي دي چې دا ټوپک به ځان سره تا سره خو هغه ټوپک دی تا سره خو هغه وسله ده اوس به څه کوې بیا به الله په هغه فرشتې دی هلته کې په هغه ناکه کې ګیر کړي شا به د دوزخ بستره ورته واچوي د دوزخ نه ورته سوړه کولاو کې چې ګرم بادونه وله راځي او بویونه وله راځي ګرم بادونه دا د قبر الله دې مسعد څومره ګران کار دی موږ بې سوچه پراته یو بالکل بې سوچه قسم په خدای قسم درته خورم که موږ د قبر د زندګۍ سوچ وکړو بس اولیا به رانه جوړېږي موږ دا سوچ نه دی دا ولې شریعت کې تا ته د الله د طرف نه د پیغمبر مبارک د طرف نه حکم دی چې جنازه یو څه مقبرې ته ګوره جنازه وړو کې ثواب او په دفن کې د مړي حقدار چې جنازې ده ورپسې لاړ شه او هلته ورسره قبر ته ایثار شه دا ولې دا دومره خلکو له تکلیف ولې دی دا خو چې مړی شو ویلی به چې په خپل جومات کې جنازه وکړي خپل جومات ته به خلک راغلي جنازه به کړې وه یو لسو پنځلسو کسو به وړې وه او ښخ کړې به خیر و خلاص دومره خلک جنازې لذي څومره تکلیف خلک کوي څومره وخت د خلکو ضایع شو او دومره جلوس کې مړی وړي او بیا وایي دفن ته ایثار چې ولې ایثار یې دې دپاره چې دې قبر ته وګوري که چېرته یو لکې ټکه راله که دې قبر ته وګوري او لږ ویرېږي چې دې له خو زم راځم دې قبر ته وګوري او لکړه کې یو سوچ پیدا شي چې دا زه څه کوم او کم خوا کم ځای مې کم یو دی او چې لا قبر دې نصیب شي زما قسم په خدای چې دا قبر سوچ چام کړی دی هغه خدای دنیا کې هم کامیاب کړی دی و خیر یو سوداګر و تاجر و هغه به تجارت کوه نو داسې تاجر و چې هغه به بانډو ته ته کلو ته نو په کلو کې به غلا غشته او سامانونه به غشتل نو ښار ته به یې راوړل نو پخوا خو داسې سوزکي پلینکو چې نه وې که نه نو کلو کې چې سامان به غشته نو دی به غریب درې میاشتې دیره په کلو کې به سامانونه راغونډ کړل نو چې راغونډ به یې کله غشتل به په کوڅو کې به ګرځېده یو ځای کې به ځان له دیره چولې وه سامان راوړه نو چې را جمع به یې کو نو بیا به یې په قچرو باندې بار که نو ښار ته به یې وړو ښار کې خپله اوسېده ښځه په ښار کې وه نو هلته به یې خرڅو نو چې خرڅ به یې که نو بیا به بانډو ته لاړ هلته به بیا څیزونه اخېستل راوړل دی 3 میاشتې 2.5 میاشتې 3.5 4 میاشتې به بانډو کې تېرولې باقي به ښار کې تېرولې ښار کې ښځه بچي دي لکه سوچ راغی چې دې بانډه کې زه 3.5 میاشتې تېرومه او
بانډو نه سودا را جمع کومه او یوازې پروت یم نو ځان له دویمه ښځه ولې ونه کړ هغه ښځه خو راوستې نه شم دلته ځکه دا باقي ورځې خو میل تی او داسې هم نشو کولی چې ښځه ځان سره ګرځومه زه بس یو ښځه به دلته وکړم پخلی خو به راله کوي که نه جامې خو به راله وینځي که نه ځان له یو ښځه کوم دلته چاته وي چې دغسې ما له یو ښځه وګورې خلکو وپېژنده چې دا خو تاجر دی پیسې خو سره شته یو جنۍ ولا برابر کړه خو دی دا سړی دا تاجر د پې دا شرط ولګو چې ګورې زه راته یو خبره کوم زما بله ښځه هم شته او دا به دلته یي هغه ښځه مې هلته یي او په دې دا جنۍ پوهېږې چې زه به ګورې 3 میاشتې خوب شه دلته یم دې سره بیا به ځم خپلې بلې ښځې له هسې نه چې دا خپه وي چې 3 میاشتې دې تېرې کړو بیا رانه لاړ هغې ښځې مې ډېره ښه ده یاره خاوند به مې وشي او مالدار خاوند مې دی خرچه خو به راته پرېږدي بلکل خرچه به درته پرېږده بله ښځه یې وکړه چې ښځه یې وکړله ښځه ورسره ښه خوشحاله دی ورسره خوشحاله او د هغې ښځې نه بیا دې خپل کلي ته ښار ته ته هغې ته یې د هغه باقي ورځو خرچه هم پرېښودله دې مطمئن دی ښځه هم خوشحاله ده چې لاړ هلته کې هغه زړې ښځې له دا ښځې په بین پیږي د خدای شان دی چې دویمه ښځه یې پې وکړه که نه په دې بین لګي بین ما د یو سړي وی ښځه مې کړې وه ډېره پټه مې کړې وه هېڅ چا ته مې ال نو ویلې او واده مې بل ځای وکړه او داسې هم نه چې زه به د کور نه وي زه به همیشه د کور نه بار ومه ښځه بلکل پوه نه شوه او چې څنګه کور ته رالم او په کور را دننه شومه وی ښځې را تاسې ښکته پورته کته یې ما ته چې ولې ښکته پورته څه چل دې راکړې وی چې لکه چې بله ښځه دې کړي جینه ته څه علم غیب دی رله څه زبرګې څه وی زبرګه نه خو بین را باندې د بلې بنې ولګېد دا ګوره حقیقت ته تپوسو کې دې مشران پته لګي جی حالاتو نه پته لګي او دا خو یو ښځه خو بله ښځه پې وکړه نو بس دا کلاشنکوپ تبر دی ولا سر لرو برو نه زغمي بله ښځه نه زغمي بلکل حالانکه په شریعت کې جایز دی خو ګورې هغه چا لپاره چې انصاف کولی شي چې راغې دې ښځې ته خو پته بوی پې ولګېد پوه شوه خو ښځې پوه شوه په حالاتو باندې خو ښځې پې ځان غلې کړه چې زه خو زما خاوند ته او دویمه ښځه حق ته چې ویې کړه بس زما په قسمت کې به لیکلې وه ښځه نیک هم ده ولې خاوند سره جګړې وکړم ولې خاوند ورټم ولې د پلار کره ما راوله لاړه شمه دې غریب چې هلته 3 میاشتې پروتي نو چې پردي خلک وله ډوډۍ راوړي نو ښه نه ده چې خپله دویمه ښځه وکړه ډوډۍ وله راوړي چې پردي خلک وله جامې وینځي نو ښه نه ده چې دویمه ښځه وکړه وله جامې وینځي او چې 3 میاشتې پروت دی نو دا د خامخا ضروريات دي نو زه خو سره نشم دی نو ښه نه ده چې ښځه وکړي او ضروريات پوره کړي چې ده له خدای او رسول اجازت ورکړی دی زما څه کار دی چې زه پې خفه کېږم دا کورنۍ کې خبره ځان یې لرې کړو بلکل خاموش خاوند لاړو په دې پوه نه کړه چې تا بله ښځه کړې ده که نه ده کړې لیکن مالدار خو سړی ښځې مالدار هغې ته یې مال پرېښود یو بوډۍ ښځې ته یې وي داسې وکړه ته لاړ شه هغې علاقې ته او لږ معلومات ماله واله چې دا خبره یقیني ده او که نه دا بوډیګانې ښځې نه دي دا پوره جاسوسانې دي ګوره دا راته حقیقت کوم دا بوډۍ دا جورابه مخ یې نیولی دی دا پوره جاسوسان دي کې نیکان هم شته وګوره جاسوسان هم پکې دوی به لګي صاحبه په معمولي خبرې به د انګور زوی ته وایي زوی چې وله ماسخوتن ورسي که نه مورې سینګې مه راځه ماله هغې سره سمله هغې کوټې ته ځه په موږ څه کې یې مردارې نو دا دې وله سله کوله چې اوس پې خپې نو دا دې وله سله کوله ته اوس د ښځې شوې ته اوس په موږ څه کې او چې خدایه نو پرېږدمه نه نه ته چې ودې ما ته ګورېږي خوارې سم نه ویلې دې غریب ستړی سومان راغلي او زه ورته دا فریاد وکړي او رانجه خو هم 15 من اچوي په سترګو کې دا بوډیګانې رانجې په سترګو راوبېږي نو دې غریب کوتک د ګوتې کې نو ښځه وي اب سړیه څه چل در باندې وشو نه دا د ما مور ته راغرټې ولې او دا د ما مور ته مې ګورېږي ولې او دا مور ته مې دا ولې کې ای ما څه ویلې دي ډب په ډبې وه دا یو عادت دی پکې مصیبت ښه مزېداره به خوشحاله وي
او په واده کې به چورلکونه وای که چورلکونه به څادر او لوپټې هم غورځولي او په لارو کې به تاویږي کور ته هم صبر نه کوي چې کور ته دننه شم نو تاویږم به نه په لارو کې تاویږي ډولکي ډب خو چې ووري توبه وباسه یو سړی و هغه به ګډېده زامن ورته وی بابا خدای ته وګوره بس یې که بوډا شوي بس یې خلک راته خاندي را پورې شرمیږو بس یې که اوس سپین ګیرې شوې وی ښځه توبه جومات ته راغی تسبیح راواغېستې ذکرونه یې شروع کړل پکې ورځې ووړې زامن هم خوشحاله و په لاره چې ته واده ډول ډنګېده ورشته یې وایه او ورته مخې ته چورلکونه شروع کړل وی دې ته به چا پلار ځان ټینګ کړي وی خبره مې دې پورې کوله چې هغه بوډۍ ته وی لاړه شه او معلومات راله واله بوډۍ لاړه چې معلومات یې واخېستل واپس راله وی خبره ټیک ده دین دې سمو دین دې سمو څنګه چل دی بله ښځه یې کړې ده ښه په یقین سره معلومه شوه هلته یې کور هم جوړ کړی دی او هغې سره اوسېږي بس دې په ځان په غټه تیږه کېښوده خاوند به څه موده دلته او څه به هلته اتفاق ته ګوره چې یو ځل د بانډو نه راغی او سامان یې راوړه خاوند ته هارټ اټیک وشو مړ شو بل چې مړ شو بلا دولت ته پاتې شو چې پاتې شو نو ډېر دوی غټ غټ بوجې د مال او د دولت دې ښځې ته هغه خپل چې کومه حصه د میراثو په هغې کې ورسېدله باقي د وارثانو واخېست دا خو ډېر لوی مال و ښځه چې شپې کوټې ته دننه شوه بجلی خو وې نه بله ونه ډیوه خو ونه او ډیوه یې مړه کړله ښځې چغې کړې نوکران رالل وی څه چل شوی دی وی قبر مې رایاد شو قبر جون مې رایاد شو تیاره مې رایاده شوه بوډۍ ته وی بوډۍ داسې کار وکړه دا چې کوم ما ته مال پاتې شو دا زما نه دی کې نیم د هغه بلې ښځې دی اله شابه دا مال فورا نیم کا بوجو کې واچوه او سار له په قچرو بار کا او د هغې بلې ښځې هغې خوارې ته خو پته نه لګي که نه مال خو ټول ماله راغی اخو نه ده خبر اخو د کلي نم نه ده خبر اخو د مال نم نه ده خبر شابه دا ګوټ نیم فورا هغې یوسه قبر کې به څه کوم دلته خو به یې شو اشرت وکړم رڼاګانې به جوړې کوم خو به قبر تیاره کې به څه کوم بوډۍ هغه بوجې د اشرفو ډکې کړې د مال او روانه شوه هغې ښځې چې لاړه او وردننه شوه هغې ښځې ته یې وی ته د پلانکي تجارت تاجر ښځې وی او وی هغه خاوند یې مړ شوی غریب هم په جړا شوه او دا مال مې دله راوړې دا ستا مال دی وی دا څه مال وی هغه بلې ښځې وی چې په میراث کې کم حق ما ته ورسېد دا د ښځې چې کم حق دی دا که یوی ام یې علي او که دوی نو حق به په دوو تقسیمېږي لکه اتم رسد دی که ښځې یوره نو دا د دې شو که دوه دي نو اتم به په دواړو تقسیمېږي شپاړسمه یو شپاړسمه ده نو هغه وایي چې دا خو زما بله ملګرې شته دی او دا ټول مال خو زه ځان له قبر نه خرابوم تیارې ته ځان نه تیاروم دا وله یوسه هغې ورته وی دا واپس هغه ملګرې له مې یوسه نه مې دې پته وی ولې واپس کړې دا خو بلا زرګونه اشرفې دي وی دا زما نه کېږي دا د هغې کېږي وی ولې تې ښځه نه ستا نه کېږي وی نه چې کوم وخت کې هغه د دې سفر نه واپس ته نو یو دوه ورځې مخکې ما له طلاق را کړی دی دا مال زما نه کېږي دا وګوره که نه هغې په زړه کې د قبر یره راله او د خدای د ذات یره راله حقه پیسې ورته واپس په حلاله طریقه راله زمارونو موږ به دا پیسه ګټو دولت ګټو دا منډې ترړې حلال حرام دا بس قبر کې به موږ څه کوو د قبر ژوند کې به څه کوو هلته نه لاس خوځولی شي نه خپه خوځولی شي نه ایر کنډیشن شته نه به بوز شته چې څوک یې درته وو نه اوبه شته راته چې څوک دله ګیلاس کې اوبه درکړي بس یو د الله اسرا بې د الله د اسرې نه بل څه شته دی نه د قبر په ژوند یو د خدای د ذات اسره ده نو د خدای د ذات اسره به کله شي چې الله دې خوشحاله کړي او که الله دې خوشحاله کړي نی نو ان ربک لبالمرصاد غټه ناکه لګېدلې ده مضبوطه ناکه هغه داسې ناکه ده چې دلته به دې ناکه بندو والا سره دوکه دا کو کې په تیر کې به تېوځي هلته په تیر کې نه شي وتی بلکل نه شي وتی اوس بعضې خلک دي هغې د قبر عذاب هم نه مني لیکن پدې به انشاءالله که مقرره له آینده جمعه کې درته بیانوم وحاق بآل فرعون سوء العذاب
الله وی په فرعونیانو خطرناک عذاب شروع شو چې کله غرق شو. النار یعرضون علیها غدوا وعشیا، اور باندې پیش کیږي، په اور ورځي سار و ماښام اور ورته بلي. ویوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، دا خو د قبر عذاب دی او قیامت پر ورځ د دې نه سخت عذاب. نو بعضې خلک لا د قبر عذاب مني نه، ویشته دی نه. مونږ وایو مونږ چې سوچ وکړو نو پړه کې بیا راشي دي ویشته دی نه. نو انشاءالله د هغې متعلق که موقع وه آینده جمعه کې درته بیانوم. دوکې رب العالمین خدای د قبر د عذاب نه مسال، الله د قبر د تیارو نه مسال، الله د قبر لوی سفر راته د راحت وکړي. الهی العالمین تم د پریشانو د دنیا او د آخر نه وساته. الله ته رانه راضي شي، خدای ته رانه خفه مه شي. الله چې څومره بیماران دي ته وله شفا ورکړي، الله چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي، الله زموږ د حلال او فراخه روزي نصیبه کړي، الله د فتنو آفتونو بلیاتو نه په امن کې وساتي، الله د دنیا او د آخر خیرونو او برکتونو او خوشحالۍ نصیبه کړي. یا الله چې چاته څه قسمه حاجتونه دي او د جمعات کې حاضر دي یا زموږ اواز او حاجتونه یې پوره کړي. باید دوستان د ډېر لرې لرې ځای نه زموږ د جومات ته مانځله راځي، پروردګاره په یو یو قدم ول اجرونه او برکتونه ورکړي. الله چې څوک په مشکلاتو کې د مشکلات په خوشحالو بدل کړي. الله چې چاته بعضې دوستان د اولاد یې نشته، بچي یې نشته، دعا وکړه چې الله وله بچي ورکړي. د چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد وله ورکړي. یو ملګری د کارخانو مارکېټ مور یې ناجوړه ده، دعا ورته وکړه چې الله وله روغ صحت ورکړي. د چا چې بیماران دي په کورونو هسپتالونو کې الله روغ صحتونه نصیب کړي. او خدای تم د دنیا او د آخر د رسوایۍ نه وساته، د دنیا او د آخر د ذلت نه مساته، د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچوي. آخر وخت کې په خپل دا کریمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد